سلام علیکم کورمیوال وړونو پښتانه وړونو څومره د مو ډونرز دي څومره د مو فالوورز دي د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر دوا سلام وړونو نن بیا د مو زندګۍ کې یوه ډېره مشکله ورځ ده ډېر زیات تکلیف دی راته خو خپل ټولو ډونرز ته خپلو ټولو کورمیوال وړونو ته خپلو ټولو پښتنو ته د یو وړوکې غوندې کې ریکویسټ کوم زه پلیز دغه مشکل ټایم کې تاسې سپورټ ضرورت دی د تاسې تعاون ضرورت دی تاسو ته پاتې وي چې د 3 کاله کېږي د مو پیج آصف علي کاظمي نه همیشه دپاره د کور مې بېواسه د کور مې یتیم د کور مې غریب د کور مې بیمار آواز اوچت شوی دی همیشه دپاره مو هر یوه غریب سشنه بشنه ویلوړ یو حسب توفیق مونږ د څومره واسه کېږي واس په مطابق د هغوی سره مثال تعاون کوو مطلب منډه تړه کوو انسان په واس تړلی دی او حسب توفیق د موږ سره مدد کوو هغه یا د تاسې وړونو تعاون وجې نه دي کوو که چیرې د تاسې سپورټ نه وي د تاسې تعاون نه وي نو دا سفر چې کوم دی بیله نه زه مطلب مخکې سفر د جري سطح شوم او نه د تاسې سپورټ نه بغیر دا کېږي وړونو تاسو ته پاتې وي چې د هفته مخکې په رچنور کې کوم ډول ماحول جوړ شوی و کوم ډول جنګ بیا په کور مې باندې تیر شو څه ډېرې میندې بیا بورې شولې ډېرې خویندې چې کومې دي هغه کونډې شولې او ډېرې خویندې چې کومې دي هغه وړونو بې وروره شولې او داسې پلاران سپین ږیري پلاران هغه په خپلو ژڼو جنازو نه ودرېده که نه چې هغه په مطلب الفاظو کې بیان کوله دا ډېره زیاته د مشکله خبره ده هغوی حق اواز اوچتولو دپاره مو یو وړوکې غوندې کې کوشش کړی و چې مثال هغه ځای کې امن و امان قایم شي مثال همیشه دپاره د خونریزۍ نه چې کوم دی په رچنون روزي خو نه پوهېږم چې حق و اواز باندې هر یو سړی مثال ویلې داسې غلط ریپورټ کوي چې هغه واجې نه نن تاسې وکسي مو پیج ته څومره غټ نقصان ویلو شو چې ایون که نوره چا داسې مو پیج باندې ریپورټ وکړي نو کیدای شي مو پیج مکمل ډیلیټ شي مو پیج مکمل ختم شي یوه وړوکې غوندې کې کهاني څه شیر کوم چې یو ملي و هغه یو باغ جوړ کړو هغه باغ کې مختلفو قسم میوې ونې ولګولې چې کله باغ چې کوم دی تیار شو ښکلي ښکلي میوې چې کومې دي هغه باغ کې مثال زرغونې شولې نو یو ظالم راغللو هغه باغ ته ورنوتلو چې څومره میوهدارې ونې وې ټولې ختم کړلې عملي د سترګې غړوي چې ما باغ چې کوم دی هغه ډېر مشکلاتو تکلیفو سره ما لګولی و هغه مکمل مسمار شولو نو تاسې ایمان څه وایو چې هغه مالي باندې یا هغه چې کوم د باغ مالک دی هغه باندې به څه تېرېږي همداسې ما یو وړوکې غوندې کې کوشش ته کوم یو مثال محنت ته کوم چې خپلو یتیمانو غریبانو مسکینانو بې اسرو او بیمارانو اواز زه خپلو کورمیوالو وړونو ته پښتنو وړونو ته ورسوم چې هغه کې یا مثال یو داسې کس یو داسې بې ضمیره یو داسې بې احساسه کس ته دغه پیج باندې ریپورټ کوي چې یاره مثال دا پیج مثال ډسټروی شي ختم شي نو دا حق اواز دی که ته مثال ریپورټونه وکړې که هر څه وکړې که نه انشاءالله د حق اواز به هر وخت مو اوچتوو هر وخت به مو کوشش کوو چې د خپلې کور مې کوم مشکلات دي انشاءالله هغه به مو تاسو سره شیر کوو او تاسې ټولو وړونو ته دا ګزارش کوم چې پلیز تاسې نه څومره واسه کېږي د مو پیج سپورټ کوئ د تاسې تعاون ضرورت دی دې ټایم د تاسې هیلپ ضرورت دی تاسې څومره مثال مو دا ویډیو کس وي چې تاسې مو پیج دې نه مخکې نه وي فالو کړی پلیز تاسې پیج فالو کوئ کمنټ کوئ لایک یې کوئ لږې د مو ویډیو شیر کوئ زما که دا پیج چې کوم دی د دې ټایم چې کوم مشکلاتو سره روبرو دی که نه مثال د ختم نه شي که بیا یا مثال ډیلیټ شولو ختم شولو نو مو د کوم حق اواز دی انشاءالله دا به نه پرېږدو بینه بل به ښه پیج روبسو هر ټایم تاسو ټولو کورمیوالو سپورټ ضرورت دی نوره وړونو خدای قرآن مجید کی آئی فبیا اللہ ربکم ما تکذبان بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے یو انسان څنګه رب نشي خوشلاوی که نه
نه زه یو ادنسا ګناهګار انسان به زه څه خوشحال کوم. دنیا کسانو سمادات شوی دی، هیلپ شوی دی، تعاون شوی دی، حسب توفیق منډې تړلې شوي دي، مغه کسان به مو په خلاف داسې خبرې کوي که نه څغه مو وجود ته یو خلته درد رسوي، څغه یو باس شنه چت والا پاک پروردگار ته پاتې دی. خیر مولا علی علیه السلام کول دی چې چا سره ته چا باندې ته احسان وکړې هغه شر نه ځان بچوه. څوک هر څه کوي مثال مو به د خپل کوم جدوجهد دی انشاءالله دا به همیشه دپاره دا سفر جری و سری وي. او څومره مو نواسه کېږي مو د خپلو کورمیوالو یتیمانو غریبانو مدد به کوو، هیلپ به کوو. خو تاسې ټولو وروڼو ته دا ګزارش کوم، دا سوال کوم پلیز دا کازمی چیریټي فاونډیشن دې نه مخکې یا د تاسې تعاون واجې نه د تاسې هیلپ واجې نه ډېرو یتیمانو غریبانو سره مدد شوی دی. اوسه د تاسې سپورټ ضرورت دی، تاسې تعاون ضرورت دی. مکه زیات بیمارانو مدد وشي، یتیمانو مدد وشي، غریبانو مدد وشي. خدای هغه ټوله مرګلي مو ته خوشحال آباد لره چې څوک مو پیج سپورټ کوي، څوک کازمی چیریټي فاونډیشن کې ډونیشن کوي او مختلف ټایم باندې یتیمانو غریبانو سره مدد کوي. خدای د تاسې بچي هر قسم مشکلات او تکلیفاتو نه محفوظ وساته. وروڼو ما سید نجیب ته راکړو اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.